نو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی کتبا فرض کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې الصیام روژه کما کتبا لکه څنګه چې فرض کړی شوی و علی الذین پاکستان باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو نو لعلکم د پار دی تتقون چې تاسو تقوا وکئ تاسو پرهیزګار شئ ایاما معدودات ایاما رزی دی معدودات د شمیر یو سو فمن کانا پس آغا سوک چی منکم د تاسو نه مریضن مریض وی او علا سفرن یا دے پا سفر مانی فعدتن ندمان شمیر دے من ایام اخر د نور رزو وعلى الذين پاکستانو مانی یطویقونه چې طاقت لري د روجه او روجونی سن فدیتون فدیه ورکولی طعام مسکین طعام د مسکین لرا وعلى الذين پاکستانو مانی یطویقونه چې طاقت نشته ده نو فدیتون فدیه طعام مسکین طعام د مسکین امن تطوع پس آغا چا چې سیوا والو که خیرن په نیکای کې په مال کې په صدقه کې په هو خیر له دا بهتر دی د پاره داغه وان تصوموا دا چې تاسو روژه ونیسئ خیر لکم دا ډیر بهتر د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ په درې مضامین تعذیب الاخلاق چې د یو انسان اصلاح پې کېږي تدبیر منزل چې د یو کور اصلاح پې کېږي او سیاست مدنیه چې د یو ښار یو سټیټ اصلاح پې کېږي اوس دا مسائل دلته په بقره کې ذکر کېږي اوس دې ځای کې کتب علیکم الصیام کې د یو انسان اصلاح به څنګه کېږي د هغې دپاره الله تعالی چې د یو عظیم نعمت چې هغه د امت ته ورکړی دی په شکل د رمضان کې الله د هغې حکم کوي الله وایي دا رمضان په تاسو باندې فرض کړی شوی دی وګوره یا ایها الذین آمنو هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی د ایمان دا خبره دا خطاب دا مخې ته کو الله ګوره موږ ته ډایرک خطاب کوي ما تا ته ډایرک خطاب کوي حالانکه اهل کتاب ته یهودیانو ته په تورات کې صرف یو ځل ډایرک خطاب کړی دی یو ځل ښه موږ ته الله بار بار کوي هغه یو ځل نه هغوی دا جوړه کړه چې موږ نحن ابناء الله واحباؤ موږ د الله بچي والعیاذ بالله موږ د الله محبوب خلک ځکه الله راته ډایرک آواز راکوي ګوره یو سړي ته و زما بنده او زما مؤمنانو نو کتب علیکم الصیام الله روجه په تاسو فرض کړې ده الله داسې نه ده چې صرف په تاسو فرض ده نو تاسو وکړئ نو څه نوی کار دی ګران کار دی نه مخکې پریکټس په خلکو کړی دی کما کتب علی الذین من قبلکم تاسو نه مخکې خلکو روجه نیسلې ده څه دپاره تقوا دپاره د دنیا د کائنات لوی دولت دا تقوا ده انسان ته چې تقوا ملاو شي د دنیا او د آخرت دواړه کارونه برابر دي اوس دا تقوا دا به د څه نه راځي سبق کې نو الله وایي ګوره دا ډریوران پوهېږي دی ګاډی چلی نو چې ګاډی چلی نو څه وخت پس وله دی ټیونینګ کوي موبلیل بدل کې ټیونینګ وکړي نو دا د ایمان ټیونینګ دی تا 11 میاشتې ګاډی وچلو اوس د هغه ایمان ټیونینګ دپاره الله رمضان مقرر کړی دی او په رمضان کې انسان ته چې تقوا ملاویږي دا په بل حالاتو کې نه ملاویږي او دا هغه هر مؤمن ته پته لګي چې کله رمضان شي که نه نو تاسو ګورئ جوماتونه ډک شي د انسان مزاج د عبادت طرف ته شي تلاوتونه ډیر شي صدقې ډیرې شي ګناهونه کم شي دا د رمضان خپل حیثیت دی باقی دې د اوږد باس پې نه کوم الله ژوند را کړی د رمضان دې آیات باندې زه څلور پنځه بیان کوم د رمضان اصول دی که ډیر قیمتي اصول ذکر دي خو بس الله دې زموږ ستاسو رمضان نصیب کې ګوره د دې اولیاء داسې شان
ما مخکې کتاب کې لوستي وي بعضې بزرګانې هغوی چې رمضان تیر شي نو شپږ میاشتې د هغوی دا دعای چې خدای دا رمضان رانه قبول کړي او بیا شپږ میاشتې یعنې پنځه میاشتې بیا هغوی دا انتظاري چې خدای اوس رمضان راولي د رمضان عبادتونه وکړي رسول الله به خپله دا بله میاشت راوخېږي د رمضان نه به 2 میاشتې مخکې د رمضان دپاره دعا کوله انو د 2-3 هفتې کېږي الله د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي شیخ صاحب طبیعت ښه نو په هغه جمعه زه لاړم ورپسې کور ته خو لکه هغه یې نشو راتلی طبیعت یې ټیک نو ما ته وایي بچې بس وایي دعا راته کو چې د رمضان اعتکاف وکړو هلته د رمضان عبادت وکړو بس هغې ته مې وایي تلوسه ده اوس موسم یخ دی اوس راته تکلیف وي درتګ وایي نن نه درځم نو ما سوچ کو هو وګوره ښه رمضان کله دی او د اوس ته د رمضان اولیاء داسې وي ښه بیا راته هغه زموږ دلته مفتي صاحب دی مفتي نیاز محمد صاحب استاد دی نو هغه راته یو 2-3 هفتې کېږي نو هغه راته وي او استاد یې راته وي چې بچې دعا کو او رمضان لغه د جماعت باندې څه کار کېږي اعتکاف له به وشي ونه شي نو هغه یې ما یې ګوره د اوس نه د استاد اعتکاف ته ذهن لګولی نو دا بزرګان او اولیاء دی داسې نو ګوره دا اوس د اوس نه په انتظار باندې نو چې د اوس نه په انتظار نو هغه شوق او هغه محبت هغه اجر چلیږي ښه الله دې زمونږ کامله تقوا نصیب کړي الله وایي ایاما معدودات دا خو د شمېر یو څو ورځې دي دا نه ده چې الله وایي ټول کال روژه ونیسه د شمېر یو څو ورځې دي یا 29 دي یا 30 دي اوس خانه ګوره ډاکټر درته ګولۍ ولیکلي 10 ګولۍ دي نو که تا 29 واچولې هم د 10 کار کوي 10 دې واچولې هم د 10 کار کوي داسې رمضان دی نو کله د 29 وي او کله د 10 چې کله د 29 وي هم اکا مقام مرتبه ده چې کوم د 10 ده ښه فمن کان منکم مریضا پس هغه څوک چې دی د تا نه ستاسو نه مریض او علی سفر ګوره یو سړی مجبوره دی دی په سفر باندې دی د روژه ده د سفر دی یا د مریض دی روژه نشي نیسلی قربان د الله نه ګوره څومره اساني کوي دا نه چې عینه به نیسي الله وایي نه دی نیسي ګر دی کوجه کی یا په سفر باندې دی اوس خو سفر اسانه شو اوس خو جهازونه دي ګاډي دي مخکې سفر خو ډېرې ګرانې وي خو علا کل حال که په دې سفر باندې یو سړی سفر کوي او دی په سفر کې روژه خوري نو ده ته اجازت دی ګورې ښه دا نه چې ته به ورته بد ګورې کېږي داسې دا سړی په سفر کوي که نه او په سفر کې چې دی نو مثلا په رمضان کې کله وشي سړي سره جیس کې وخېږي خوا کې د سره بل سړی نه چې کرپه خوراک یې راځي لکه شرمېږي نه رمضان دی لکه مسلمانه دا خو دغه له شریعت اجازت ورکړی هغه ځان له خبره ده له روژه نیسل پکار دي خو که چېرې دی نه نیسي د شریعت اجازت دی شریعت اجازت دی دې کې ته څه له خبرې کې وعلى الذين يطيقونه یو سړی د دغه طاقت نشته د سړی ډېر بوډا شي عمر ډېر شي بیا روژه نشي نیسلی نو دی به څه کوي دی به فدیه ورکوي مریض دی به بوډا سړی ډېر عمر سیوا شي که نه دا روژې نشي نیسلی یا بیمار چې خو وردا یاد ساتئ دا اوس موسم خرا روان دی دا شاته چې موږ باندې دا څو رمضانونه تیر شو که نه سخت ګرمای کې تیر شو نو خلک خانه بلا بانې کوي خصوصا دا غټایډ نه دي څوک خو خانه د دې ځای نه ورشاله وایي رمضان به په مرګ کې تیرو دا مالداران خلک ني لکه رمضان خوند خدا دی په سخته ګرمای کې ته دلته ونیسو خو خیر څوک هلته ورشي او چا ځان له باني جوړې کړي ای خانه زما بلډ پریشر دی او زما پلان کې بیماری ده او زما شوګر دی چې ونیسم نو زما دا چل کېږي او هغه چل کېږي هلکه مسلمان سړی خو چې روژه ونیسي نو اوږې کېږي هم بېدمه کېږي هم دا لږ تکلیف خو مونږ هم یا په هر چا خو لکه بعضې خلک بانې کوي ما صاحب داسې خلک لیدلي دي دا شیخ صاحب تاسو وینئ که نه
دا نفلی روزې هم نه پرېږدي، دا خاص روزې نفلي نه دي، دا هم نه پرېږدي. یعنې حزب الله بیماری دي پکې. زمونږ بل ملنګ بابا جو شین مولوي شو، هم 95 95 سال 90 سال عمر او داسې بیمار و کنه چې لکه ګرځېدی نه شو. موږ به باتروم ته بوتل په اوچت به هم کو ویلچیر باندې به هم کېنو، باتروم خواته به بوت هلته کالي خور بیا به دغه ډېر تکلیف به وته، ډېر بیماری وې. خانه روزي به داسې نیسي ډېر بیماری وې. دا د سړي دا عمر چې ډېر دا نه لږه بیماری ده، خو دا د ایمان په زور نیسلی شي. ښه نو بعضې خلک بانې کوي او بل ډاکټرانو پالم الله رحم وکړي. سړی ولې لا تللی نه که زکام وي نو هلکه دا دوایي به واچه روژه ماته کړه. هلکه مسلمانه دې د وجې فقها وایي د هر ډاکټر د هر طبیب په خوله به روژه نه ماتې. هغه ډاکټر کې 3 شرایط پکار دي. یو دا چې دې په خپله د صوم د روژې د مونځ او دس د دې پابند وي. دویم دې دیندار وي. دریم دې چې دی نو خپل فن کې ماهر وي، داسې معمولي کمپوډر نی، صحیح ډاکټر وي. هغه راته وایي روژه ماته که نه بیا به ماتې، خو چې هغه دیندار وي د هغه په خپله هم روژه وي. اوس یو سړی چې خپله روژه نه نیسي دا تا په روژو باندې څه کوي؟ لہذا داسې په اسانۍ به روژه نه ماتوي. ښه بیا الله فرمای شهر رمضان نه فدیه به ورکوي. فدیه پاوکم 2 سیره د دغه غنم هغه به طول کی د هغې قیمت دې ورکړي، هغه دې ورکړي. شهر رمضان میاشت د رمضان الذي هغه د انزلت نازل کړی شوی فی پای کې القرآن قرآن مجید هدی للناس سراسر هدایت للناس د پار د خلقو وبینات او واضح بیان دے من الهدى د هدایت نو والفرقان او جدا کون کې حق او باطل لرا. فمن شهد آغسو کی حاضر شي منکم د تاسو نه، آغسو کی موجودی د تاسو نه اشار بد میاش غن فل یسمه نو روجه دی ونی سید دی. ومن کان آغسو کی مریض دی او علی سفر یا په سفر باندې نه فعدت لازم د پدمان شمیر من ایام اخر د نور رزو یرید الله اراده لري الله تعالی بكم پتا زمانه اليسر د اسانه ولا يريد اراده لري بكم پتا زمانه العسر د تنگای ولتكمل العده او د پار د دې چې پورا کوي تاسو العده تشمیر د روزه ولتكبر الله او د پار دي تاسو لوی بیان کوي د الله تعالی علا پاغ زمان ما هداکم چې هدایت کړي تاسو ته ولعلکم د پار تشکرون چې تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی. اوس الله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د رمضان د مقام او د مرتبه نه یو لوی مقام او مرتبه دی د وجدا چې الله تعالی قرآن شریف پر رمضان کې نازل کړی دی. څنګه نازل کړی دی؟ دا قرآن مجید بر اسمانونو کې د خانه کعبه په سیټ کې بر اسمانونو کې چې دنو بیت المعمور دی. دا قرآن مجید د الله کلام دی، د الله نه چې دا صادرې دو بیت المعمور تراتو. نو دا ټول قرآن مجید بیت المعمور تراغه په یو شپه کې دیتا چې دنو لیلۃ القدر وای پر رمضان کې دا شی پر رمضان. بیا د بیت العزت نه د وم اسمان کې دغه ځای نه وحی شروع شو. 23 کاله پر رسول الله باندې وحی رااله، 14 کاله مکه شریفه کې، 10 کاله مدینه منوره. د دې مطلب د دانا چې ټول قرآن مجید په ځمکه باندې په یو شپه راغلی، ځمکې ته په یو شپه نه راغلی او 23 کاله کې راغلی. دا هغه چې د الله جل شانه د بیت العزت ته کم راغلی دی هغه 23 کال. او بل دام
چې په رمضان په دغه ليله القدر باندې الله تعالی چې دا حکم وکړو اوس به قرآن مجید کته زی اوس به قرآن مجید نزول شروع کی نو الذي انزل فيه القرآن هدى للناس دا هو قرآن مجید سراسر هدایت للناس د پار د خلق و بینات او شب پکې نشته واضح بیان دی د هدایت نه او فارق ته په مابین د حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر فلیصم هغه څوک چې نیسي د تاسو نه حاضر وي په دې کې نو دې روزه ونیسي اوس بیا الله ثاني راولي ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر کنشي نیسله بیماره انو روزه ونیسي هغه شاته آیات چې ما وی کنه نو پای کې یو معنی مفسرین دام کړی دا چې وعلى الذين يطيقون یو طاقت لري روزه ونیسله نو دې بیا صدقۃ الفطر ورکی بیا غین غي صدقۃ الفطر مراد غستل او دې نه مراد یرید الله بكم دې فعدة من ایام اخر روزه دې خوړه مثلا بیمار وي بیا روغ شو دای قضا وکا یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله تعالی چې کوم دې نو اسانی راولي الله تعالی ګرانی نه راولي ګوره دین آسان دی او باید پکار دی ګوره مسله به سپینه کې مسله کې به شپ نه کې هغې به کمې نه کې خو د دین الله آسان ګرځولی نه بعضې سړی دین داسې انداز کې بیانوي چې ډېر په سخت انداز کې بیانوي نو هغې سره خلک و یاره دې باندې خو عمل نه کي کله متنفر شي نه دین با ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسن په حکمت سره به دعوت ورکې ښه هغه بشران وایي که نه ته یو سړي ته وایي راځه صاحبه موږ سره نوڼی ډوډۍ وخورئ دا م یو جمله ده راځه که نه وی ډک شه دلته دا م جمله ده مطلب د دواړو یو دی وګوره خبره کې څومره فرق دی نو سخته خبرې دي ګرانه خبره دي خو په نرم لهجه او په ښو الفاظو دي د هغې اثر بل شان دي او نرمه ښه خبره ده او تی پروانه لهجه باندې کې د هغې بد اثر لهذا الله دین آسان ګرځولی دی او الله تعالی دې په موږ ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي الله دې امت ته د عمل توفیق نصیب کړي ولتکملوا علی ما عدکم ولعلکم تشکرون بس دی یا ایها الذین واکسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی په تاسو باندې روژه کما کتب لکه څنګه چې فرض کړی شوی علی الذین پاکسانو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو نه لعلکم د پاره تتقون چې تاسو تقوادار شئ ایاما معدودات ایاما رزي معدودات د شمیر یو څو فمن هغه څوک چې منکم د تاسو نه مریض وي او علی سفر یا په سفر وي فعدة نو لازم دی د مال شمیر من ایام اخر د نور ورځو وعلى الذین پاکسانو باندې یطیقونه چې طاقت لري نو فدیه طعام د مسکین ده فمن تطوع چا چې سیوا والی وکړه خیرا په صدقه کې فهو خیر له دا بهتر دی د پاره د هغه وان تصوموا دا چې تاسو روژه ونیسئ خیر لکم بهتر د تاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ نو شهر رمضان میاشت د رمضان د الذي هغه انزل چې نازل شو پای قرآن هدن سراسر هدایت د پاره د خلقو و بینات او واضح بیان د من الهدى د هدایت او د فرقان نه فمن شهد پس هغه څوک چې حاضر منکم د تاسو نه الشهر دې میاشت کې فلیصم هندې د روژه ونیسي د هغې ومن کان مریضا هغه څوک چې بیمار دی او علی سفر یا په سفر دی فعدة د باندې شمیر دی من ایام اخر د نور ورځو یرید الله اراده لري الله تعالی په تاسو باندې الیسر د اسانی ولا یرید اراده لري بكم په تاسو باندې العسر د تنګای ولتکملوا العدة او د پاره تاسو برابر کوي شمیر د روزو او ولتکبروا الله او د پاره لوی بیان کی د الله تعالی په اسمان کې هدایت کړی تاسو ولعلکم د پاره تشکرون چې تاسو شکر ادا کوي الحمدلله رب العالمین کریم خدای زموږ د ټولو ناراضي شي الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي خدای زموږ د ټولو تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان راکړي کامل رضا راکړي کامل تقوا راکړي الله خپل قربت راکړي خپل معرفت راکړي خپل عظمت راکړي
موږ نه هر هغه کار والے خدای په کوم چې راضي کېږي او په کوم کارونو چې ناراضه کې خدای